د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پته یاد ساتئ. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور ښار. مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ابراہیم ادهم رحمت اللہ علیہ واقعی رب العالمین په بندگانو کې یو نیک بنده تیر شوی دی او وہ بادشاہ ہے کہ اللہ سے چاہتا ہدایت قول غواړي ناغت دا ہدایت موقع ورکی. دے بادشاہ دے پا تخت شاہی ناس دے دا بلخ بادشاہ دے بلخ و بخارا و سمرقند و تاشقند دا تو علاقی دی دتا چا اللہ ہدایت کو دا دو واقعونو تا ہدایت شوی دے. یو واقعہ خدا سے وچ دے د شپیو دے خوبی نی او په خوب کې ورته یو سړی راغی دا غسړی نه وخرک شوی دی ورپسې ګرځي. ابراهیم ادهم دې تپوس کې لکه سکه ما نه وخرک شوی دی هغه ګورم نو یو خو په صحرا کې ګوره چې کوم ځای دشتي او بیابانی هلته اوښ پسې ګرځه دا خو د بادشاه محل دی او دریم چت دی دلته اوښ څه کوي ته اوښ په بادشاه محل کې ګورې د اوښ د روکېدو ځای وپېژنه. دی ورته په جواب کې وایي هغه سړی وی خلکه دا د اوښ ځای نه دی دا د بادشاه محل دی وی یو دا د اوښ د کتو ځای بل ځای دی وی یو وی څنګه تا ته دا خبره ناشنا ښکاري چې دلته اوښ ګورم دا د اوښ د کتو ځای نه دی د بادشاه محل دی نو ما ته هم دا ډېره ناشنا ښکاري چې ته الله په دې محلونو کې ګورې. ته چې رب العالمین ګورې او د الله معرفت پسې نښتې نو ته هم دشت او بیابان ته ځې په دې نعمتونو کې او په دې د دنیا په دې بادشاهو کې ته الله نشي مونتی. یو خو یې داړلی یو ټک راغی. دویم یو ځل دی ناستو په خپل دربار کې یو فقیر راغی یو نیک انسان د هغه د دې مخ دونه روب و چې هغه په دروازه راغی نو چا کې جرأت نو چې چا ورته ویلې وي چې مه راځه ودرېږه نیک په یو دروازه دننه شو بلې له لاړ په هغې هم دننه شو بلې له لاړ په هغې هم ورننوت. یو څوکیدار کې دا زړورتیا نه وه چې دته یې وی چې یاره ته دا ته څه کې او په کوم طرف روان یې. نیغ راغی د بادشاه د ابراهیم ادهم د تخت مخې ته ودرېد. خلک هم حیران شو ورته ویې لکه څه کې وی جي مسافر یم او دا سری د هوټل راته لګوندې ښځې ښکاره شو دلته راغی هوټل ته راغله هغه بیا خو سری نه ده دا څه شی دی ساده سړي یا سری هوټل خو چې ته ښار کې ګوره بازار کې ګرځه ورپسې دا خو هوټل نه دی وی دا څه ځای دی وی دا خو د بادشاه محل دی. وی ښه وی ستا نه مخکې دلته څوک ناستو وی زما پلار وی د هغه نه مخکې دلته څوک ناستو وی پلان کې وی د هغه نه مخکې څوک ناستو وی پلان کې وی د هغه نه مخکې وی پلان کې وی چې په یو ځای دومره خلک تیر را تیر شي او لاړ راشي نو دا سری نیته شي سری خو هم دې ته وي چې کله یو راځي کله بل راځي کله بل راځي. یاره ګورې ډېره هوښیاره خبره زمونږ دا دنیا ګورې ده سری یو کور دې ستا نیکه جوړ کړی او ستا پلار پې راغی پلار دې ته لاړ ته پې رالی اوس دې ته روانې ستا اولاد به پې راځي. یو ځمکه د خپلې شورګرې او میرې وګورئ دا ځمکې آبادې کړې چا دي چا پکې کار کړو الاړل مړه شو نور پې رالل هغې وکرله امړه شو لاړل نور پې رالل
هغه ته سو پشت او پیړۍ به په دې ځمکو تېر شوي هغه خلق چې چا لومبی په دې ځمکو کې کر کړي وي او دا دربونه یې لر کړي او ړې پې ستړې کړی دی او غاښور او مانجونه یې پکې کړي دي نن به د هغې د هډوکو هم ګورې پته نه لګي د دنیا مثال دغه دی دنیا خو داسې یو څیز د دنیا چې دې دنیا پسې ته څومره نښلې که نه دا درته ګورې دا حقیقت ویم هغه مره به دا دنیا تاله دی تا نه تختی به لاس به د ځان بدله نه در کوي خو که دې دنیا ته تا شا کړه او تا پې منډه کړې زه ته قسم خورم چې دا دنیا به ستا د خپو نه راځي دې خپو نه به دې راځي دا یوازې پیسه نه یادو د دنیا هر یو عزت د دنیا هر یو جاه و جلال د دې دنیا هر یو څیز ته ته شا کا ته ته تخته تا پسې را منډې وی او چې ته ورپسې منډې وی نو قسم دې ګورې که راوینیسې دا دله ځان نه در کوي دا جمدي مثالونه دي یو مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په دې تقریر ترمذی کې په دې اول تقریر بخاری کې په دې اول کې لیکلي دي چې یو سړی راغی جومات ته جومات ته راننوت نو د جومات په یو ګوټ کې یو کس ناسته عبادت کوي سبحان الله بل ګوټ کې بل ناسته عبادت کوي بل ګوټ کې بل ناسته عبادت کوي بل ګوټ کې بل ناسته عبادت کوي درې ګوټونه ډک دي دی راغی دیم یو ګوټ کې کېناست عبادت یې شروع دا خو چې دا درې والا څنګه عبادت کې زه به هم کوم دې کې یو ښځه راغله هغې سره مزېداره خوانچه د خوراک او پکې قسم قسم پولونه او غوښې او هډوکي او د دنیا خوراکونه پکې پراته دي خوانچه یې یوله هغه ګوټ کې چې کوم یو بزرګ نیک سړی ولاړ دی هغه ته مخکې ونیوله او ته یې جدا وخوره سیب دا واله سیب دا واله سیب دا واله اوس دا اشنا چې دا کوم دی ګوټ کې ولاړ دی او اوس په سترګو په دې ترسې ګوري چې خدای خو اوږې دی ښه د لوږې نه جومات ته تللی دی یاره چې دا دې سړي نه به څه پاتې به شي او که نه یاره چې ماله به کله را راشي یاره راوبېړي که به یې راونړئ اوس دې سترګو به یې ترس داسې ورته نیغ نیغ ګوري هغه نور دوه کسان لګیا دي خپل عبادت کې پروا هم نشته نو چې کوم سړي ته دې جینۍ دا خوانچه نیولې ده چې هغه ته یې غوښه وخوري هډوکي راوالي همدغه ښځه پې ولي نو ته یې نه جي خیر خیر دی نو چې هغه غوښه راوالي هډوکي تش کي نو هغه هډوکي راوالي هم دا جینۍ پې ولي دې حیران دی چې عجیبه خبره دا څونه په مینت ورته لګیا د خوراک پې خوري او هغه ته چې کوم هډوکي یا کوم شی زیاتې کېږي هم دا پې ولي او دې ورته اوس نیغ نیغ ګوري او په دې اړه کې سوچ کوي چې په ما به راځي که به نه راځي ما له به هم دا خوراک راوړي که به راونړي سترګې ورته وازې نیولې دي اخره کې دله راوړه دې ورته اوس برن برن ګوري خو چې راوړه د دې اړه کې دا سوچ کړی چې دې خلکو دا دستور به نو چې هډوکي نه غوښه وخورې نو په هډوکي به هماغه کوربه ولي دا به دستور یو طریقه او رواج به وي د دې خلکو نه نو ده چې څنګه غوښې ته ګوتې کړي دي او هغې جینۍ څه چلو کو هغې جینۍ د هغه دریو کسانو نه چې کومې رکیبۍ کې کوم شی پاتې شو په ډېر عزت یو ځای کو په یو رکیبۍ کې واچو سر یې پې کېښو دل هغه نه ورکوي دل یې بل شی ورکوي چې ور یې کړه چې څنګه غوښه چې وخوا هډوکې راواغه چې شلک شو هغه جینۍ پې وویشت هغې هغه خوانچه خوا کړه او راپاڅېد او د مړی نه یې ډېره ونیو ستا خدای بېخ وباسه ما دله په مینه او په محبت باندې خوراک راوړه قسم قسم خوراکونه راوړل او چې خېټه دې ډکه کړه مړه دې کړه نو په هډوکو ما ولې اوس خوار شي دې ورته وایي زه نه څه خبر یم خو هغه نورو دریو کسانو دغه چل وکړ زما هم دا خیال و چې دا به د دې وطن دستور به وي رواج به وي نو ما ځکه دا چل وکړو چې هغه غوښه مې ته وخوړه هغې هم په هډوکو ویشتې ما هم پې ویشتې خو هغوی ته خو دې غږ نه کوو سره د هغې لګیا وې د هغې مینت پې کوو او زما په ما دې را کېښودې او زما د مری دې راله خفه کړو ځمکې ته دې را وغورځولم دا ولې دا جینۍ ورته وایي ته ما پېژنې وی نه وی زه انسان نه یم زه دنیا یم دنیا او زما په دې خوانچه کې چې دا ته سویتینې
نو دا ظاهری خوراک نه دی، دا د دنیا دا نعمتونه دي. دا ما کې هغه نعمت دی او د دنیا دغه درې کسان دې دنیا ته شا کړې ده. نو زه ورپسې ګرځوم، ما پې ولي بیا یم ورکوم، ما نه تښتي بیا یم ورپسې ګرځوم. او چې را ننوتم نو د هغه ځای نه ورته تا برندې سترګې نیولې چې هغې له مې وړه، نو تا دې ته کتل چې ما له به راوړي که به نه راوړي. نو چې دا څوک غواړي ګورې هغې له مونږ نه ورکوو. ما چې څوک غواړي هغې له ځان نه ورکوم، ما چې څوک نه غواړي هغې پسې ګرځوم. دا حقیقت دی. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جماعت کے ناس تے یو سیٹ راغی، داسې د اشرفو یو ډکه تیلی راوړله دی سیټ. مولانا صاحب ته پیش کړی، صاحب دا والا دا ستا شوه. وی زما نه ده پکار، زما خپل اپوی و چې دی په ما امتحان کوي، سبا به راپسې پراپیګنډې کوي لکه تاسو د مولیانو سره کوی نسته. په دې مقبرو کې راسخات بعض خلک وایي ته راسخات نه هلې ولې نه هلې دا ناروا دي نه ولې نه وړې زه یم دا ستا سره وجې نه تاسو یې راوړی دی نه چې د معاملې پې خدای وبخي مولیان پې ټیسټ کوی ورې کې هغې غریبانان تا ته خو نه کې سخات راوړي. کم مولا به داسې چې ته سخات راوړې جنازه به دې نه کوي، لیکن هلته کې سخات وله راوړه بیا یو بل ته ولاړې په ګوتو اشارې کوي فلانکي هغه دې واغېست، فلانکي واغېست، هغه دې فلانکي دونه راغېست، هغه دې فلانکي دو. ظالمانو راوړی وایي چې مولیان پې شرموي. دا راوړی دی دپاره چې دا مولیان پې شرموي تاسو، د ملا د شرم دپاره، د بېعزتۍ دپاره. ولې دا خیرات یوازې په مقبره کې کېږي، د خدای کور جوړېږي 5 روپۍ نه ورکړي، خوا کې د غریب د لږې مري 10 روپۍ نه ورکړي، هلته یې 15 پیټۍ په مخه کړي دي هم د ثواب دپاره نه. مونږ ډېر خلک یې غریبانان یې مړې پکې وشي نو مونږ ورته همدا ووایو چې لکه غریبي مه کوه. وایي دا خلک به څه وایي، د خلکو دپاره وایي خیراتونه هم منځونه هم غرق دي او خیراتونه هم غرق دي. بس الله دې رحم وکړي. نو هغه په دغه غلط نیت راوړه ورته یې وایي دا شعر دا مې دله راوړی دی، دا پیسې دي وي زما نه دي پکار، وایي چې ستا نه دي پکار، طالبانو باندې وویشه، وایي چې دا پلیت مال زما په لاس وشي پخپله ورته وویشه. نو چې دا سړی بار ته ووت دا سیټ، نو د مولانا صاحب پاڼې پرتې وې، نو په پاڼو کې ورته روپۍ واچولې، ډبلې روپۍ او داسې ګوټ کې پټ شو. زه ګورم چې ته اخلې که نه اخلې، هغه زه هم زما د وجې دې نه اخلې. هغه دا خیال و چې زه نه یم نو وابل جي کې به واچي. دی را روان دی چې راووت د جومات نه بار، نو په پاڼه کې خپه ورکوله، نو خپه پکې نتله چې ویې کتل نه روپۍ پکې پرتې، نو هغه پاڼه یې چټې کړه په هغه ځای یې اوسندلې. ګنده ماله داسې وایي، پلیته ماله چې څوک در پسې لګیا دي د هغه نه منډې وې، او چې څوک درته مخ نه راړی د هغه د تیزار هم سلامونه کوي. دا ګوره حقیقت دی. دنیا پر چې څومره ولګي، د دنیا جاه جلال د دنیا چې څه دي ځان به نه در کوي، خو چې څومره ته ځان تختی نو هغه به دا دنیا راځي او ستا دې خپله به ځان نه رسوي. دا تازه حقیقت دی. نو خبره دا ده چې ابراهیم ادهم رحمت الله علیه چې دې ته وکتل چې واقعي د دنیا خدا مثال دی، یو پې ځو بل پې راځه، نو هغه غونډه بادشاه یې پرېښوده، د الله شو هر څه یې پرېښودل. نو چې پرېښودل نو یو ځل په لاره باندې روان دی، یو جومات ته وخت شپه ده. نو جومات کې چې خلکو منځو کې دی ناست دی، د الله عبادت کوي. نو جومات چې کوم خادم هغه ورپسې راغی، کاکا وځه. نو دی ورته وایي چې زه خو مسافر یم، زه به شپه دلته کوم. وځه وایي نه بخته، وایي ګوره زه مسافر یم او د شپې ته مې پرېږده چې دا شپه تېره کړم. وایي شبه شبه وځه. اکثر دا مسافرو باندې هم سړی اعتماد نشي کولی. مسافر خو چې جومات کې پرېږدي یوازې نه بستر هم در نه نن سبا وړي. پخوا به مسافر رال جومات کې به دېره کړل، اوس یې پرېښودی نه. یو کال زمونږ په د بدرخیلو جومات کې یو مسافر د شپې راغلی، دلته کې زمونږ هغه نرۍ لاله وه تور دلته اوسېدل، هغې غریب وله نوې بستره راوړه. وایي مې چې یاره مسافر دی او ډېر نیک سړی دی، نو نوې تولی بړستن مې ډک کړي وو، امې وله راوړه. چې سار رالو مسافر هم نه، تولی بړستن هم نو. په چا اعتبار کې د خدای کور هم قسم نه ګورې که مونږ د دې پیسې دپاره پرېښود، د هغې بېعزتي.
یعنی چې زما په کور کې یو شی پروت چې څوک یې پټ کړي نو که پردي مې زم دا تا زما بېعزتي وکړه. زما ځای کې یو میلمه راغی چا وله ډب ورکړ، زه نه یم والی، هغه پردی سړی و، زه به یم دا تا زما ځای بېعزتي وکړه. نو د خدای د کور بېعزتي ګورئ، الله د کور نه چې د شی پټ کړه، که دا ردي جومات دی او که پردی دی، دا سپلی خلک نه پټوي. یو ځل تللی صدر ته، هلته کې یو مولود شریف و، هغې له چا بوتلی وم، یو پروګرام و، نو شپه مې هلته وه، یو سړی راغی دا سپلی مال راکړه چې دلی سنبال کړم. مې زه خو ښه سړی وله مې ورکړه. سهار چې تلم سپلی نه وي، یو ځای غریب منډې وه، بل ځای وه، بل ځای وه. هلکه دلته یو سړی و، هغه وي دا څوک و؟ مې یو سړی و چې راکړه چې دلی سنبال کړم، وایي به سنبال یې کړې که اوس نور څه غواړې. بله ورځ زما په خیال چې یو میاشته شوه د پېښور ته سره خوا کې یو کلی دی نوم یې نه علم، هلته چا تقریر له بوتلی ومه، یو سړي رانه سپلی واخېستې او ډېرې قیمتي وې، ما له شاید دوبۍ نه راوړې وې، قیمتي کېړۍ وې. ما ته هغه چې چا راوړې ګورې مولوي صاحب خیال یې ساته وي دا هلته کې په دوبۍ کې ما 500 روپۍ اخېستې وي. هغه چې بیا تقریر مې خلاص کړی، یو سړی و هغه رانه واخېستې، پېژنده مې هغه سړی، هغه ته لکه زما سپلی وي دا ځای مې کېښودی. هغې نه خلاص شوم، بیا په شلېدلو کېړو کې راغلم. د خدای کور نه قسم دی دا خلک لاکي. دلته دې جومات کې مونږ یو کال هغه پروګرام کوو، د مونږ د تنګي او مولوي صاحب د مولانا ظهور الحق صاحب هغه مو تقریر راغوتی، تقریر یې وکړو چې ته سپلی دې چا پټې کړې. اوس هم ما ته کله وایي زموږ جومات ته نه راځې، وایي ښه چې بیا رانه څوک سپلی پټې کړي. دا زموږ حال دی. جومات نه پکي پټوه، جانماز پټوه، سپلی پټوه، درې پټوه، جومات پم پټوه. دا څوک دي؟ دا خو د هندوستان نه او د امریکې نه او د روس نه کافر نه دی راغلی، دا ستا مسلمان رو. سبا چې دا مړ شي دوا ورته وکړي چې خدای وباسي. زه جنازه کوم او ته وله منډې وې او څښاک دی او خیرات دی او صدقه ده او دا مردار به خدای بخي څنګه؟ موږ دعاګانې وله بیا کوو. 3 ورځې 4 ورځې کټونو کې هغه ته هم خلک ناستي دوا ورته وکړي. خدای نه ویرېږي ورونه، خلق کې د الله یاره پیدا کې، د الله د کور عزت وساتئ، د الله د کور د بېعزتۍ نه ځان وساتئ. الله یې زموږ کورونو کې د عزت واچوي. نه وایي چې هغه دې ورته وایي زه مسافر یم، وځوئ د مسافر یې جومات نه به څه پټ کې، وایي د مټې یې ونیوم او پوړو ته یې راښکلم او د پوړو نه یې راغورځولم. ما پوړو اوچتې وې، ځمکه لاندې وه، نو یو سر به مې د پوړی راته و ډاقار به یې کو، د ځمکې د بیخله راوړل. چا دې تپوس وکړو ابراهیم ادهم ته خو د الله دپاره بادشاهي پرېښوده او ډېر سختې دې برداشت کړې. رښتیا چې سړی د بادشاهۍ په جون کې وي او ماشوم د بادشاه غېږ کې لوی شوي او بیا په صحرا په دشت تر شي، وي په تا داسې یو ورځ چې په زندګۍ کې د خوشحالۍ ورځي او ډېره د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ ورځي، بادشاهۍ کې یا د ګدایۍ کې کومه ورځ در باندې خشته تېره شوې. وی رښتیا را باندې ویو، وی صرف په زندګۍ کې یو ټیم ورځ نه، یو ټیم په ما ډېر زیات خشته او د اطمینان او د سکون تېر شوی دی او هغه وخت پسې ډېر خفه یم. وی کوم وخت و؟ وی چې هغه جومات کې هغه سړي نه پرېښودم او د پوړو نه یې راخطا کړم او د جومات یوې پوړۍ له مې سر راته او ډک به یې کو او دغې وخت کې د الله تعالی د ذات او د الله تعالی د صفاتو زما د زړه ته او زما د ذهن ته هغه کوم کیفیات او خوشحالی راتلې، دغه ما چې ته په خپل ژوند کې نه دي کړي. الله دین د کې خدمت کې چې څومره کړاو درته رسېږي نو الله هغې کې هم څه ډېرې لویه ترقي او ډېره فایده ورکوي. بهر کیف شنو دنیا هم د الله نعمت دی، خو چې سړی پې د الله شکریه ادا کړي او الله پې راضي کړي. او چې کم د دنیا مال او دولت دې کې سړی رب العالمین راضي نه کړي نو دا ګوره د خدای قهر او غضب دی. نو دا خو فایض احمد هغه واقع شروع کړی ما واورېده نو هغې کې مې 2-3 خبرې درته وکړې. زمونږ یو اهم میټینګ و، هغې په ما لږ ناوخته شو. الله دې زمونږ نه راضي شي. سړی چې بیت الله شریف ته لاړ شي دی به په کومه دروازه باندې وزبېدل؟ دا خو زمونږ بعضې کتابونه وایي چې دې بیت الله شریف ته اصل مسله درته ووایم، یو خو زمونږ د خلکو خبرې دی. بیت الله شریف ته چې سړی نه نوځي نو په کوم دروازه چې دی ورغې نو ورتلی شي. د نبي علیه السلام په زمانه کې د بیت الله شریف دروازې نه وې.
نو دا په یو دروازه وتل او په یو دروازه را وتل دا نه د حج حکم دی، په احکامو کې حکم دی، نه د عمرې او نه د طواف. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د دې بیت الله شریف یو دروازه نه وه. داسې نه وه چې نبي علیه السلام د پلان کې دروازه نه نوتې په پلان کې دی روتې، نه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله په زمانه کې وه، نه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې وه. دا وروسته جومات جوړ شوي دی او خلکو ول دروازې جوړې کړي. بعضې کتابونو کې بعض علما له تلو خو نه وایي او د راتلو متعلق وایي چې سړی په باب السلام باندې روځي د بیت الله شریف نه، نو رب العالمین به بیا حج لبوزي، بیا به الله حج لبوزي. بعض علماء دا لیکلي دي کېدای شي داسې د حدیث الفاظ نه دي او نه چې د قرآن حکیم کې شته، نه د صحابه کرامو په قولونو کې شته. بعضې بزرګانو به لیکلي که هغوی ته کشف سره معلومه شوي نشم ویلی، خو دا شرط نه دی چې په دې دروازه ننوځه او یا په دې دروازه روځه، ځکه دروازې وروسته جوړې شوي دي. د نبي علیه السلام او صحابو په زمانه کې د جومات دا دروازې نه وي. دی وایي چې زما یو خاص حاجت دی، دعا غواړي الله دی ستا دغه حاجت چې شریعت سره موافق نو الله یې درله پوره کړي. که یو سړی وي د رکوټ اختر په میاشت کې عمره وکړي، بیا مدینې منورې ته یا بل خوا چې حج فرض کېږي که نه په دې حج نه فرض کېږي. څه بعض علما خو وایي داسې، خو چې کومه راجحه مسله ده مولانا شریف علي تانوي رحمت الله علیه په خپله فتاوه کې لیکلي دي، ما درته حواله درکړه چې که څوک عمرې له لاړ که د حج په د رکوټ اختر په میاشت کې ولې نه نو په د باندې حج نه فرض کېږي. که د مخکې نه پې حج فرض یو مالداري نو هسې پې فرض دی، په دې تلو پې نه فرض کېږي. په ما د رمضان د روجو قضا د ورځې کمې دي، نو زه غواړم چې د شوال د نفلي روزې ونیسم او بیا د شوال د نفلي روجې میاشت خو د نه لاړه تېره شوه، خو د نفلو نه دا فرض مخکې نیول پکار دي. د شوال کې د خپلې فرضي روجې ونیسه، الله به د نفل هم درکړي، د شوال د هغه ثواب به هم درکړي او غاړه به دې خلاصه شي. هسې نه ته په نفلو شروع کړې او پکې مړ شي نو فرض به دې په ذمه پاتې شي. فرض روجې مخکې کول پکار دي. دا خو تا دا لوی اختر مسله تپوس کړی دی، دوی چې زه امام یم او ما له خلک د قربانۍ سرمنې را کوي او زه په هغې باندې مالدار شم، نو په ما دا قربانۍ سرمن نقده مالدار نه م ورکولی شي او غریب له م ورکولی شي. چې خرڅه کړي نو پیسې به بیا غریب له ورکوي، او چې خرڅه کړي دي نه که نه نو چې نقده سرمن وي هغه مالدار له م ورکولی شي او غریب له م ورکولی شي. لکه حدیث پاک کې راځي چې د هر جنتي په کور کې به څلور ولې بیږي، یو د شاتو، یو د پیو، یو د خالصو اوبو او یو د شرابو. خو د جنت شراب به داسې نی لکه د دنیا شراب، خوند او لذت به پکې وي، نشه به هم پکې نه وي چې سړی نشه کي، او د سر دا چکر او سر داب قصې به هم پکې نه به سر باندې چکر راځي او نه به نشه راځي، سړی به بلکل لکه چې عامې اوبس کي، خو خوند او لذت به د شراب وي. او اوبه به کمې اوبي، نو نبی علیہ السلام فرمایي اوبه به داسې خشته یخې وي لکه د واورې برابر، او داسې به خوږې وي لکه د شاتو برابر، او تکې سپینې لکه د پیو خالص د اوبه به، او خالص صفا پی دا به په جنت کې بیږي، وله به د هر جنتي په کور کې. نو صحابه کرامو تپوس وکړه د نبی علیہ السلام نه چې د الله رسوله په دنیا کې خو چې ولی په هغې کې خټی، د جنت په دیولو کې خټه شته که نشته؟ وی او د جنت په دیولو کې خټه شته، خو هغه به مشک او عنبر به خوشبویي به کوي. وی صاحب د دنیا په دیولو کې خو قطقانې وي، کاڼي پکې لاندې چې کاڼې پکې نه هغه ولم خوند نه کوي، دا نري نري کاڼي هغه لاس ورکوي. وی او د جنت په دیولو کې دننه به کاڼي وي، خو هغه به یاقوت او زمرد او مرجان به، دا به د هغه ولو دننه کاڼي به. اونی بوټي د جنت داسې میوه، د دنیا دا میوې چې دي و اتو به متشابها، قرآن کې الله فرمایي د دې په شکل میوه به چې سړی یې پیژني چې دا خو سیب دی، دا کیله ده، دا مالټه ده، خو په ورکوټیوالي کې به دومره نی لکه د دنیا دا چې ده. ولې؟ ځکه هلته انسان به ورته غټي، دلته زمونږ قدره کوټه دی، او هلته به د هر جنتي قد
10 گزه به اوږدې دی او 3.5 گزه به دی د دنیا په گزونو پلنی. ولې د جنت هغه خوشحالی خو دا وجود بسی او د جنت خو د جنت یو سیب درته وشو کوي نو به ستا هفته کې به اخلاص نه کړی شي. نو چې میوه غټه ده چې وجود وله غټي چې ښه په سر او په خوشحالی باندې هغه خوشحالي سړی برداشت کړي نو 10 گزه اوږد زمونږ په گزونو 3.5 گزه پلن به وجودي هغې له به میوې هم غټې غټې مزېدارې. لیکن د جنت میوه به داسې نه چې د دنیا میوه دی. هغې کې څخه میوه نشته، چینجې پکې نشته، پیکه پکې نشته او ستغه پکې نشته. خشته میوه به یې مزېداره. اونې خطوط هم پکې اجت نشته چې کومې میوې ته د چا زړو شي هغه میوه به نیغه راښکته شي او د انسان د خولې ته به راورسي او ته به یې روشوکې. انځلو ته ضرورت نشته چې دا زه ووینم په دې دوړه ده او دا ګند دی، نه پاکه صافه میوه. خو چې تی سنګ روشوکې په حقه ځای به هغې کې په هغه ساعت بله میوه زرغونه شي، بله به پکې وشي. دا د جنت میوې دي، هر قسمه میوه ده، هر موسم میوه دا تا ته په جنت کې ملاویږي. یو صحابي تپوس کړي د الله رسول په جنت کې دوړه شته؟ وی او خو د دنیا د خورې دوړه نه، دوړه به سي ابه زعفراني. زعفران څومره قیمتي شی دی او څومره خوشبویه دی. جنتی له چې الله تعالی کم کور جوړ کړي د ادنا جنتی کور چې د ټولو نه کم جنتی. حدیث پاک کې راځي دا مسلمانان چې کم بد عمله دي دا به جهنم ته لاړ شي. نو جهنم نه بیا الله وباسي چې د چا ډېره ګناه ډېر ساعت به تېروي، که د چا لږه ګناه ده لږه موده به تېروي. د ټولو نه اخیري سړی چې په جهنم کې پروت دی مسلمان چې ده د دومره زیاته ګناه بل چا نه کړې، دی به ته الله په آخر کې راوباسي. نور به یې له ده نه مخکې دا لږ لږ ګناهګار دا به یې ایستی وي، دی به اخري هغه غټ ګناهګار چې د ده نه زیات ګناهګار بل څوک نه، خو یاره ایمان یې وي. دی به ته الله راوباسي د جهنم په دې غاړه به یې کښېنوي. نو دی به وایي چې یا الله شکر دی تعالی حمد دی چې دې مصیبت نه خو دې خلاص کړم. په دې غاړه به یې ناست دی. نو چې سړی د لوی مصیبت نه خلاص شي رکوټې ته غاړه ایږدي چې په دې غاړه یې کښېني دی جهنم ته به ګوري وایي دا الله لوی حمد دی چې تا نه خو د خدای خلاص کړم. نو چې څه موده تېره شي نو دا نور وجود به یې ټیک شي او دا مخ له به یې هغه تو راځي. دی به یا الله یو سوال درنه کوم، د دې جهنم نه مې دا مخ بل طرف ته واړوه، ډېر ګنده شی دی او ډېر سخت د عذاب شی دی او ډېر تو راځي مخ یې راله وسوځو، دا مخ را دی بل طرف ته واړوه. بس دا سوال درنه کوم. نور الله تعالی لوی حمد دی چې د غم نه دی خلاص کړو. الله دې مو ساتي. ګوره ډېره ګرانه خبره. الله رب العالمین به ورته فرمایي بنده دا مخ به دله راوانو خو هسې نه چې بیا بل سوال وکړي. وایي الله بل نه غواړم، دا یو سوال مې قبول که مخ مې راواړه او بل یو پوټې شی نه غواړم. وایي ګوره وایي وعده مې ده. ارش الله به فرشتو ته حکم وکړي راوړی دی بل طرف ته. نو مخ به دی بل طرف ته راواړی. نو چې دا مخ دی بل طرف ته راواړی دا فضا به وویني. ده خو به په لکونو کاله په جهنم کې تېر کړي، په زرګونه کاله به یې تېر کړي. هر څه به ترې د دنیا هغه خوندونه یېري. چې دی وویني دی به حیران شي چې یا الله دې خوا هم خلک شته، سورې هم شته، سورې به وویني، اوبه به وویني. نو دا شا به یې ته ووایي او دې خوا چې دغې ته وګوري نو دی به زړه کې وایي چې لږ غټ سوال مې کړی وی نو ښه به. نو چې څه موده به غلی غلی بیا به یا الله دا مخامخ سورې دی، لږ غوندې سورې دی، لږې غوندې اوبه دي ورسره. نو رب العالمین ما دقې سورې ته ورنږدې کړه چې لږ د دې لاندې شم، د دې تو نه خو خلاص شم او لږې غوندې اوبه دي یو څو ګوټه چې ده اوس. الله به ورته وفرمایي بنده تا وختي ما سره وعده نه وکړه چې بل سوال به نه کوو. وی الله بس دا یو مې قبول که. دې بله کې وایي که د دې نه غټ سوال وکړم هسې نه الله په قهر شو بیا مې جهنم ته ونه غورځوي. یېرېږي به غریب. الله بس دا سوال ده نه کوم بل نه کوم. ګوره یو ځل دې وعده خلافي وکړه وی نه الله بیا نه کوم. بس دا وعده او حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې الله له به قسمونه به الله ته وخوري، وعدې به ورکړي زما د ستا په ذات قسم وي وعده در سره کوم بل سوال نه کوم. خو دغې لږ سوري ته مې نږدې کړه، لږې اوبه به اوس کوم د جهنم تاو والم زرګونه کاله
او جهنم کې سوځېدلې مچ الله لګي وبه خوس کم نو با الله تعالی به ورته بیا وایي چې ښه نو دا به قبول کوم خو بل وي نه بل سوال نه کوم فرښتو ته به حکم وکړي راپرېږي هغه لږ سوري له به راشي چې راشي د جهنم د تاو نه خو خلاص شو مخ یې خلاص شو شی یې خلاص شو اوبه به مسکېده زړه یې یخ شو هلته به ناست وي چې داسې نظر وکړي او د هغې نه غټه ګوره اونه به وویني د دې اوبو نه به ډېرې اوبه وویني دا به لږې یخي هغه به ترې زیاتې یخي لکه به وایي اوهو بیا دې غلطي وکړه بنده که دغه سوال دې کړی وی نو ښه به دا به څه کېږي نو غلی به غلی به اخر کې وي راشه الله دې زما سوال دې وکړه یا الله یو سوال درنه کوم بیا څه وی بنده الله ګورې خبر خبردار دی ښه هغې سوري له مې بوځه هغه سوري م لږ ګورو دی دلته مې ګرمي کېږي او هغه اوبه م لږ یخې دي او دا اوبه هغسې یخې نه دي یا بنده نو تا دوه ځله سوال ونه کړه وی بس الله دا یو مې بل ومنه وی تا چې قسمونه خوړلې او دا وعدې دې را سره کړې وې وی بس الله دغه مې څه کړي خو بس دا یو سوال دنه اوس بل کوم بل نه کوم وی ګوره بل به وکړې وی خدای ستا په ذات مې دې قسم چې بل به نه کو یو قسم نه دوه نه حدیث کې راځي قسمونه به وخوري او یو وعده نه حدیث کې راځي وعدې به الله ته مخکې کوي چې بل نه کوم خدا مې بس ومنه بس دغه ګور سورې دی بس دغه یو چې نصیب شي نو لکه چې جنت هر څه راته میلو شو نو هلته به الله نږدې کړي هغې کې به دې لامبي هغې کې به کېمني خو چې هلته ور نږدې شي د جنتیانو دا شور به واوري او هلکه دا خو د دیوال نه خوا شورم شته دا جوړه جنت دی ښه زما ملګري جنتیان جوړ دی کې دننه ناست دي او دا څو شو دا سوال خو مې بیا نیمګړی کړی دی چې دا سوال مې کړی دی اوس دې غریب په دې کې دا سوال کولی نه شي ما جنت ته نږدې دننه کا هسې نه که جنت غواړم او الله غوسه شي واپس مې دې دوزخ ته رونه غورځوي چې ښه ناشکره د لوی بلا مصیبت نه مې خلاص کړې لو جنتونه غواړې تا کړی څه دي نو د الله خو یو خبره ده بیا الله سره خو سړی حساب کتاب نه شي کولی وی رب العالمین داسې یو سوال دنه کوم ډېره موده به چپي بیا څه وی یا الله د جنت دې دروازې ته مې ور نږدې کړه لیکن میں ډېر یاران دوستان دي چې هغوی خو ووینم نو الله به ورته بیا فرمایي بنده نو تا اوس قسمونه ونه خوړل وعدې دې را نه کړه چې بل سوال به نه کوو نو بل سوال دې وکړه یو سوال دوکه بیا دوکه څومره دوکه بازې نو دې به بیا الله ته قسمونه وخوري چې بس الله دا اخري ځل دې نه پس بل سوال نه کوم چې مې وکړه چې سر یې خوښې را سره وکړه او قسمونه هم درته خورم خو الله دا یو سوال مې قبول کا چې دا خپل ملګري خو په دې جنت دې دروازې نه لګوي نه نو بیا به قسمونه او وعدې وکړي نو الله بیا راوړي د جنت دروازې ته به مخامخ کښېني نو چې کښېني او د جنت هغه هر څه وویني خوشحالۍ وویني جنت کې هغه میوې وویني په جنت کې هغه خوشبویۍ وویني هغه خپل یاران دوستان وویني نو بیا کوم ځای په ځان ټینګېدېږي نو بیا به غلی به نو یا الله یو سوال نه کو بنده بیا څه وی وی د جنت ته مې خیر دی ور داخل کړي دیوال سره به کښېنم خو چې لږ ورننه لکه مې وردننه رب العالمین به دغه ځای کې وخاندي حدیث کې راځي الله داسې وجود نشته لکه زما ستا چې دی هغه الله د شان سره مناسب دی خو د الله خندا د الله خوشحالي ده الله به وخاندي نبي علیه السلام وخندل په خپله وی الله به وخاندي او وی به چې ما غدرکه یا بني آدم بني آدم څه دوکه باز دی څه وعده خلافې څومره قسمونه دې خوړل څومره وعدې دې وکړه چې بل سوال نه کوم او چې یو دې قبلوم بل نو دی به یا الله اوس دې وخت کې څه وایي یا الله ما خو خپل سپېره بنده مه جوړوه که نه د جنت ته خو چې بار دی خوا سپېره دی نو الله ما سپېره مه جوړوه ما نیک بخته او دا یو سوال مې بس قبول کو د جنت ته مې ور داخل کا رب العالمین به ورته خوشحاله شي او جنت ته به داخل کی نو الله به ورته څه وایي وایي ښځه وایه څه غواړې جنت ته خو داخلوم خو څونه جنت غواړې نو دی وایي دونه غواړم دا غواړم دا غواړم دا غواړم نو وی نه نورم غواړه شابه نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د پړه کې څومره تیریږي الله به ورته نورم غواړه نو دی به هغه غواړي نو چې دی هغه وغواړي که نه نو بیا به ورته رب العالمین وفرمایي بنده دا شی وغواړه الله به ورته یادوي
دا غواړه دا نو چې الله ورته سیزونه یاد کړي دی ټول وغواړي نو رب العالمین به ورته فرمایي ویزه چې دا تاسو غوښتل دا مې دله درکړل او ردې لسچنده دله درکوم زه جنت ته داخل شه. نو ابو هریره رضی الله عنه د حدیث راوي دی وی دا په ټولو جنتیانو کې د لاندې مرتبه جنتی دی نورو مرتبه دنه زیاتې دي او دې جنتی ده چې الله څومره جنت ورکي ابه د دنیا لسچند دی لسچند د دنیا دا دنیا ټوله چې راغونډه کړه دې لسچنده جنت د ادنا جنتی دی نو ته به چې دی به پیسه کوي جنت کې خو یو لږ ورکوټې غوندې کورم کافري په دې به دې څه کوي نه دې چې کم ځای ته رسېدل غواړي دا خو د دنیا لارې او موټرې نه دي او نه د دنیا سایکل دی چې ته پیسو ورشې وګرځې او یا په خپو منډه وې نه که ته یو ځای ته تلل غواړې نو سترګې به پټې کړې او هغه ځای به په دې اړه کې راولې هلته به ورسې په هوا به هم پکې خلک الوزي لاس به وخوځې خپې به وخوځې لکه د مارغه پکې په خپله هم الوتی شي الله به دله کورسین درکړي د کورسۍ نه مراد لکه دې زمانې د جزونه دي هغه زمانه کې خو جز نو کورسۍ به الله درکړي په کورسۍ به کښېنې او چې کوم طرف ته ستا زړي په هغه کورسۍ به ناست دی هغه به والوځي او هلته به ځي نو کورسۍ نه مراد د دې زمانې جزونه شو مثلا یا بل یو څیز شو خو چې کوم خوا ستا زړه مني نو هلته به رسي نو په ډېر زر په سکندونو کې سکند نه مخکې له دې نه ته کراچۍ ته هم رسېدی شي دې نه ته سعودي عرب ته هم رسې دومره ځای کې رسېدی شي نو داسې انسان ته چې دا کومې خوشحالۍ میلاویږي نو دله لږ ځای نه دی پکار دله ډېر لوی ځای پکار او د الله په دربار کې خو له دې څیزو څه کمي نشته یو میږی دی مثلا زه مثال در کوم او ستا په کور کې دننه دی میږي وي دنیا خو همدغه ده چې راځه کوم ځای کې ګرځم که میږي ته څوک ده وایي چې نه لاهور هم شته او پېښور هم شته او کراچۍ هم شته او سعودي هم شته نه وایي ده لیونی که روغ هغه ته خو دغه خپله دنیا ښکاري چې کوم ځای کې دا میږي چکر لګوي د هغه ذهن دانا دي چې دا سوات هم دی او سیند هم شته او اون هم شته او دریابونه هم دي او دونه دنیا هم ده او امریکا هم ده او کابل هم دی او برطانیه هم ده میږي دا چېته مني ولې ځکه د میږي هغه دماغ دونه محدود دی چې کوم ځای ګرځي هغه وي دنیا هم دقه ده دقه رنګې ګورې زمونږ او ستاسو دماغ هم دي زمونږ مثال د میږي نه هم کم دی مونږ ته حقه دنیا ښکاري چې څومره زمونږ نظر لګي لیکن داسې انداز دی لکه میږي ته چې دا بار دنیا شته خو هغې نه مني هغه عقل یې نه دی دقه رنګې دغه جنتونو خوشحالۍ د رب العالمین شته خو زمونږ او ستاسو عقل یې نه اخلي دا نا جنتي دی هر انسان له به رب العالمین حدیث کې راځي دوه او یا ښځې په جنت کې ورکړي هغې ته حورې وایي حورې دوه او یا دا د هر انسان دی او هغه حورې به دومره خوبصورت وي حدیث پاک کې راځي چې د هغې د پنډۍ نلې به بار ښکاري هغې کوبس کې نه هغه اوبه پکې بار ښکاره کېږي او د هغې په سر چې کوم سرپیچک او لوپټه ده نبي علیه السلام فرمایي د هغې قیمت د دې ټولې دنیا نه او دنیا کې چې څه د هغې نه زیات دی نبي علیه السلام فرمایي جنتي ښځه چې کومه خوشبویي پورې کوي که د هغې خوشبویۍ دومره اندازه لکه چې په نوک د پاسه یې کېدی نوک د پاسه خو ډېر معمولي شی راځي دومره خوشبویي د دنیا ته راله نو د دنیا د ګوټ ګوټ پورې به دا خوشبویي خوره شي څوک به د خوشبویۍ د لاسه ژوند هم تېر نه کړي او حدیث پاک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي یو جنتي ښځه که دا خپل مخ دی دنیا ته راښکاره کړي یو جنتي ښځه ابه دومره برېښنا کوي لاشرقت صبحات وجهها ما بین المشرق والمغرب وی د هغې د مخ دا شغلې او پلوشې به د مشرق نه مغربه پورې د دنیا روښانه کړي دا الله تعالی جنتیانو له مقرر کړی جنت کې به بازار لګي بازار هغې بازار کې به څه میلاویږي هغې کې به شکلونه میلاویږي شکل زه اکثر طالبانو ته دا وایم که یو سړی د دنیا کم نعمت حاصلول غواړي نو الله تعالی ورکوي چاله ورکي چاله نه خو چاله خو یې ورکي که یو سړی د هغه وي بادشاهي نو ډېرو خلکو له الله بادشاهي هم ورکړي یو سړی وي نو زما دومره زره جربه جایداد نو ډېرو له خدای دا هم ورکړی یو سړی وي ما له دومره مال نو ډېرو له الله دا مال هم ورکړی لیکن که یو سړی دا وي چې زما دا خپل شکل نه دی خوښ زما د فلانکي د سړي په شان شکل خوښ دی دې دا حاصلولی شي نه
د چا چې څنګه رنگ دی تور دی که سپین دی همغه به وي، چې څنګه سترګې دی همغسې به، چې څنګه خوله ده همغسې به، چې څنګه غوږونه دی همغسې به. دا نه په اوټونو تا ته شکل بدلیدی شي او نه په پیسو بدلیدی شي او نه په دواګانو دی بدلیدی شي. بس دا الله یو فیصله کړې ده، خپل شکل په یو طریقه نشي بدلولی. لیکن جنت کې چې بازار ته ورشي هلته به شکلونه لګېدلي په شیشو کې بند، دانچې به ډیزاینونه به، نو خلک به ګوري. نو که ستا په هغه کې یو شکل خوښ شو چې دا شکل زما خوښ دی، نو هغه دروازه به کړکۍ کولو کې او په هغه شکل کې به ورننوځي او مقه شکل به جوړ شي. شکل هم ستا په خپله خوښه دی. زما خو داسې پوزه نه راخوښه ده، بل شان مې خوښه ده، دا رنګ مې نه دی خوښ، دا رنګ مې ځان له خوښ دی، دا اندازه مې نه راخوښه، دغه اندازه مې خوښه ده. نو چې کم شکل دی خوښي، کم رنګ دی خوښي، اقصې به شي. خو یار یو څیز دی، داسې نښې نښانې به د خپلې الله پاتې کوي چې په هغې د هغه خپلې ښځې وپېژني، چې د پېژنګلو نه ونه ځي. شکلونه به هم درته میلاوېږي. او د جنت په بازار کې خرید و فروخت نشته چې ته شی واخلې او تا تاسې په خپل کور کې میلاوېږي. د جنت بازار کې به جنتیان یو بل سره ملاقات کوي، یو به یو بل سره میلاوېږي، بل به بل سره میلاوېږي، او داسې به خوشحاله یو بل سره. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي نه هلته بیماري شته، دنیا کې په سړي غم بیماري ده، بیماري نشته. نه هلته عمر تېرېدل شته چې په کوم عمر هم په هغې به، نه هلته مرګ شته، مرګ هم نشته، نه هلته د دنیا دا غمونه شته. که دنیا کې یو سړي د پلار یو بل له وجلي که نه، او دنیا کې یو بل سره روانه وي هلته به رونی. بس د دنیا دا بغضونه دا په دنیا کې پاتې، هلته به یو ورور ولی وي، لکه سړي یو سړي اړه چې دی داسې به لکه ورونو منځ کې اختلاف کیدی شي، د سړي اړه کې خو اختلاف نه کن، داسې به لکه یو انسان. هیڅ اختلاف، بغض، حسد، روانې، جګړې، فتنې دا به بالکل نه. لاړې پکې نشته چې لاړې وتوکې، لاړې ماړې نشته په هغې کې. د پوزې دا بلا چې خلک توکي دا پکې نشته. لوی او دسماتې نشته، رکوټې او دسماتې نشته هلته. چې سړی موړ شي یو اګرمې به وکړي، د هغې نه به هم داسې خوشبویي لاړه شي چې د دنیا خوشبویي هغې ته نه رسي، بیا به وږي شي. خوله به تې وځي، خو خوله به یې داسې خوشبویي کوي لکه د بهترینو خشته خوشبویه په شان خوشبویه به نه به متیازې سړي له ورځي، نه به لوی دسماتې ورځي، نه پکې لاړې توکل شته، او نه پکې نور څه ګندونه مندونه شته. دا قصې پیسې په جنت کې نشته. نو سړی به خوشحاله، همیشه خوشحالي به، نه د ډاکټر ضرورت شته او نه د بل څیز ضرورت شته. او چې کومې محلات دي محلات، نو د کور یو خښته به د سرو زرو وي، بله به د سپینو زرو به، او داسې محلات به چې دننه نه به بار ښکاري، بار نه دننه. نو صحابو په زمانه کې خدا قصې نه وي، هغوی به دا به څنګه اوس د تاسو په خپله ولیدل د شیشو دا محلات چې دي، سړی دننه ناست وي، بار ورته ښکاري، بار نه دننه ښکارېږي، داسې اعلی محلات دی. نو چې دی جنت ته لاړ شي یو بل سره به ملاقات وکړي. نو په هغه ملاقات کې چې کور ته بیا راشي، نو ښځې به دوی ته وګوري، نو دوی به د دوی به نوره خوشبویي او خشتوالی زیات شوي، او د ښځو به د دوی نه زیات هغه خشتوالی ښکاره شوي، زیات شوي به. او په هفته کې یو ورځ لکه څنګه چې زمونږ د دنیا افتر او مونږ د جمعې مانځله راځو، ګورې په جنت کې شپه نشته، یو شان ورځ ده، یو شان ورځ به شپه پکې نشته. نو چې هفته کې د هفتې په اندازه باندې یو ځل به دا ټول جنتیان راغون شي، ټول به ځي یو ځای ته چې ډېر د خوشحالۍ ځای دی، ټول به ځي. چا ته به د سرو زرو کوسۍ لګېدلي، چا ته د سپینو زرو، چا ته د نور، چا ته د زمرودو، چا ته د نورو څیزونو اعلی اعلی کرسۍ به او په هغې به ټول کښېني. او څه ته به ځي؟ د رب العالمین دیدار له به ځي چې الله ورته خپل ذات وښایي. نو ټول به ناست دي کې رب العالمین به ورته خپل ذات مبارک وښایي، خپل لایق شان سره. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې هغې کې به دونه خوند دي چې کم جنتی په جنت کې 90,000 کاله د جنت خوشحالۍ تېرې کړي، 90,000 کاله په خولې وینا کېږي، نو هغه د 90,000 کالو خوشحالي د الله تعالی د یو سکند په دیدار به تېره شي. دومره د الله په لیدو کې خوند او خوشحالي. للذین احسنوا الحسنى وزیاده،
کم سړي چې په دنیا کې ښه عمل کړی دی د هغې به الله وله ښه جزا او ښه بدل هم ورکړي او خپل دیدار به هم ورکوي. نو حدیث پاک کې نبی علیہ السلام چې فرمایي نو یو قرات پکې روایت پکې نام چې انا اجزا به د جنت د جنتیانو د بدلونو نه یو بدل د رب العالمین دیدار هم دی چې د الله تعالی خپل دیدار ورکوي. یو مخصوص دروازه د باب الریان ورته وایي. دا بره دروازه کولو شوې ده دې کسانو بار کسانو ځای نشته بره دروازه ورته کولو. باب الریان ورته وایي. باب الریان ورته ولې وایي؟ دغه ځای به یو خشته نهر مزیداره وله بیږي. نو په دغه وله چې ابه صرف روجهدار به پې داخلېږي بل څوک نه. نو چې روجهدار په هغه وله ورځي نو د هغې نه به وبس کي. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې یو ځل د هغې ولې نه چې اوبه وڅکلې عمره به بیا تږي نه شي. وردام دا تاسو زه خبره کوم د جنت دا خوراک چې خلک خوري وږي کېږي به نه. د جنت اوبه که څوک تږي کېږي به نه. دا به د خوند دپاره خوراک او څښاک کوي. هلته لوږه تنده نشته نه لوږه تنده به د ده راځي نه نو سنګ به ختمه شي. یو صحابي د نبي علیہ السلام نه تپوس وکړ وی د الله رسوله وی جنت کې به څوک فصلونه کري وی او یو سړی وی هغه به رب العالمین ته دا درخواست وکړي چې یا الله زما غنم وتړه شوی دی غنم کرم. نو رب العالمین به له تخم ورکړي. نو دی به لړ شي ځمکې له هغه تخم به پکې وکري. نو پرت په سترګه کې به هغه تخم زرغونم شي ابه کامیابم شي ابه لوم شي او د هغې نه به ډیري ډیري غنم هم جدا شي. نو الله به ورته وفرمایي وی واله ای بني آدمه ستا خېټه په یو شیم نه ډکېږي. تو اوس غنم څه کوې د خدای نیکبخت تیار ډوډۍ د راځي په غنمو څه کوې تیار درستخان به راځي. او ګوره دنیا کې خو چې سړی عامه ډوډۍ خوري نو اخو سړی هر څه خوري خو چې دی میلمه شو د میلمستیا ډوډۍ بل شان دي. نو جنت کې به هر وخت چې سړی خوراک کوي نو هر وخت به میلمه عامه ډوډۍ به نه د میلمستیا خوراک واجب هر وخت به جنت کې میلمه او میلمه به د چی میلمه به د رب العالمین نزلا من غفور الرحیم. هر وخت به د خوراک د میلمستیا به د الله د بل چا باندې نو چې د میلمستیا خوراک دی او ویم د رب العالمین نو د هغې اندازه استازو لګوي. نو خبره مې دې پورې کوله چې د جنت دغه خوشحالی دی لیکن یو سکنډ چې د الله تعالی دیدار وکړي د جنت دا او 1000 کالو خوشحالی به درنه یېرې شي. او یو څیز درته بل ښیم چې هره روژه کې زه بیانوم صلات تسبیح خامخا کوئ. صلات تسبیح داسې یو منځ دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل تر د حضرت عباس رضی الله عنه دا د پیغمبر علیه السلام څخه کتره دی خپل او ډیره انتهایی محبت د نبی علیه السلام د سره او د پیغمبر علیه السلام سره دومره مینه و د نبی علیه السلام سره چې پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې نو د مینا په میدان کې یو غونډۍ لاندې د حج په دې موسم کې د مدینه شریفې خلک راغلي و نبی علیه السلام له دعوت ورکړ وی ته موږ سره مدینه شریفې ته لاړ شه دلته دا خلک تنګي او موږ سره مدینه شریفې ته لاړ شه بس هلته به موږ حفاظت کوو څوک درته غږ هم نشي کولی. نو پیغمبر علیه السلام ورسره فیصله وکړه هجرت یې کوو. نو د عباس رضی الله عنه هغه وخت لا کافر مسلمان شوی نو دی راغی ودرېده وی د مدینې خلکو یو خبره درته ګورې کوم اگر چې زما در وارده دین مې د یو بل نه جدا دی خو خبره درته دا کوم چې ګورې تاسو دې خپل وطن ته بوځئ دلته خو د دشمنان ډیر دي خو د یو مضبوط قوم دی نو د هغه قوم په وجه دته څوک غږ نشي کولی. هسې نه که دې تاسو بوت هلته خو قوم نشته څوک یې ضرر ورته ونه رسوي نو زما ډېر واره ته ګورې که چا پوټې نقصان هم ورسو د هغې تپوس به ګورې ستاسو نه کوم سوچ پې وکړې که ښه حفاظت زما د ډېر واره کولی شی نه بویې زه که نه شی کولی مې بوز دې مینه وه. او چې کله نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو نو د هجرت په 2م کال باندې د بدر جنگ شوی هم په رمضان کې شوی که موقع پیښه شو نو شاید چې دی ته بیا بله جمعه وکړو د بدر غزا په رمضان کې شوی وه نو په هغې کې 80 کسان کافران مردار شوي او 80 کسان کافران مسلمانانو نیولي جمدي بوتلي نو په هغې کې یو حضرت عباس رضی الله عنه دغه وخت لا کافر دی نیولي چې دی ونیو نو دا قیدیان د کافرو
مسلمانانو لاسونه ورله شاته تړلي او یو دوه قیدیانې په تقسیم کړي په مسلمانانو دا ځان سره کورونو ته بوځي. اتفاقا حضرت عباس رضی الله عنه چې چاله ورکړو هغه د پیغمبر علیه السلام ګاونډي نو دلم شاته لاسونه تړلي چې دا اونه تختی چې رواني ونه کی نو چې لاسونه تړلي نبی علیه السلام د شپې بار وروت یو ام المؤمنین ده هغه فرمایي وی نبی علیه السلام به کله دننه د کوټې نه بار راوته او کله به کوټې ته دننه کله به دننه کېده او کله بار کېده. نو وی زه پې پېښ شوم وی زه ورنږدې شوم چې د الله رسوله ولې دننه بار کېږي وی ما ته غږ ونه کړ خو زه پې دومره پېښ شوم چې هغه دیوال نه هغې غاړه حضرت عباس هغه کور کې هغه له مټې لږې سختې تړلې شوي نو هغه به زبېرګي کوله حضرت عباس د هغه د هغه زبېرګو د وجې نبي علیه السلام له خوب نه ورته کله به دننه کېده کله بار کېده لیکن دومره انصاف و په نبي علیه السلام کې چې نور قیدیان هم لاسونه تړلي دم تړلي دا سفارش یې نه کو چې د ما تر لاسونه ګورې نرم کې د ټولو به یو حال نو دا ام المؤمنین د مسلمانانو مور پوه شوه نو سوال جواب یې هغوی ته وکړه چې د عباس بیرګي کوي او نبي علیه السلام له خوب نه ورځي سفارش خو نه کوي نو هغه لاسونه لږ نرم کړل چې بیرګي په قلار شو د هغې نه پس پیغمبر علیه السلام وده شو خوب یې چې سار قیدیان ټول پیش شو نو حضرت عباس د نبی علیه السلام نیا د مدینې منورې وه د هاشم بیبي د عبدالمطلب مور د نبی علیه السلام د نیکه مور دا د مدینې منورې وه نو د مدینې خلک راغون شو هغې وی د الله رسوله څه فیصله به کوو مهاجرم نو دا فیصله یې وکړه چې دین و فدیه والو جرمانه به ترې والو د یو قیدي نه پرېبېد نو د مدینې خلکو وی مونږ خو د عباس نه فدیه نه الو دا زمونږ خورایې دی دته یې مونږ بخو د دواړو جهانو مبارک سردار او فرمایل نه عدل او انصاف دا دی چې د پردي نه الو د خپل نه به سر کېل عباس ته یې ته هم فدیه ورکې عباس ورته وی د الله رسوله تا ته خو پته چې زه مسلمان یم خو پټ مسلمان هم کافرو په زور راوستی وم ځان سره ورته یې وی کاکاجي پټ مسلماني دی یو الله ته پته ده خو راغلی د کافرو سره په سب کې مونږ نیولې ته به هم فدیه ورکې او ته به ډبل ورکې د ځان به م ورکې او ستا واره د عقیل د علي صاحب رور د هغه به م ورکې ځکه غریب دی او ته مالدان دی ورته وی د الله رسوله وی تا ته خو پته ده چې زه م غریب یم ما سره څه نشته وی ښه کاکاجي تا سره څه نشته وی نه وی ته چې کله را روانې دی نو تا خپلې ښځې له ام الفضل له یو بټوه ور نه کړه چې تا ورته وی چې دا ځان سره کېده که زه مړ شم نو ستا به پکار شي او که زه جمدې رالم ماله به یې راکړي تا ام الفضل له خپلې بیبي له هغه بټوه نه ورکړه وی دې نه یو زه خبر یم یو زما ښځه خبر او ته ته الله خبر کړې معلومیږي دا چې ته بالکل پرشتونی پیغمبر پرشتونی رسول هغه ډبل فدیه ترې واخېسته امې ته خپله واخېسته امې ته درواره واخېسته دا د نبي علیه السلام انصاف و مینه یې ورسره دومره زیاته وه چې د هغې اندازه نشته دومره مینه چې یو ځل دی راغی نبي علیه السلام ته کېناسته اسلام نه پس وی د الله رسول چې مونږ تا سره ناست یو نو وی دا خلک زمونږ قدر کوي او چې ته پاسې نو مونږ ته هغسې نظر بیا څوک نه کوي نو نبي علیه السلام نیغ راغی او ادرت او صحابو ته یو تقریر وکړه وی واورئ ګورئ ای خلکه عباس زما تره دی او تره د پلار په ځای وي ګورئ که جا عباس خفه که نو زه خفه کړم او که چا زه خفه کړم نو ګورئ لوی لی خفه کړم دومره مینه وه د حضرت عباس رضی الله عنه او هغه ورسره څونه مینه د هغه نه یو ځل چا تپوس وکړو وی ته مشر او که نبي علیه السلام مشر دی نو عباس رضی الله عنه ورته وی لږ فرق و په عمر کې د دواړو وی ته مشر که نبی علیه السلام مشر دی وی انا اصن وهو اکبر وی په عمر کې ته زه زیات یم او نور مشر هغه دی ګوره ځکه پیغمبر دی مونږ په ایمان راوړو نو نور مشري د نبی علیه السلام ده یاره عمر ته زما زیات دغه حضرت عباس رضی الله عنه یو ځل نبی علیه السلام ځان سره کېنه دومره چې نږدې تریم وي او مینې وي نو د پیرزونې شی به ورته ښایي وی کاکاجي یو شی درته نه ښي یو ډالۍ دله نه در کوم دا ګوره د نبي هم الفاظ یو څیز درته نه ښیم یو ډالۍ نه در کوم یو تحفه نه در کوم داسې یو څیز نه در کوم چې لس قسمه ګناهونه د الله وبخي کاکاجي وی داسې شی به در کم که تا هغه وکړو نو واړه او لوی ګناهونه زاړه او نوي
پټ او ښکارا دا به درته الله تعالی ټول دا ګناهونه وبخي، 10 قسمه به درته الله وبخي. او بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایي چې کاکا جي که دروازې کولی شي دروازه روزانه یې کوه، که روزانه نشي کولی نو په هفته کې یو ځل کوه، که هفته کې نشي کولی میاشت کې یو ځل کوه، که میاشت کې نشي کولی کال کې یو ځل وکړه، او که کال کې هم نشي کولی هر کال نو عمر کې یو ځل پرې خامخا وکړه. نو صلات تسبیح یې ورته وښو. نو ګوره نبی علیہ السلام کوئی 10 قسمه ګناه پرې معاف کېږي، او ورته فرمایي چې روزانه یې کوه، روزانه نه نو په هفته کې کوه، که نه میاشت کې کوه، که نه عمر کې یو ځل. صلات تسبیح څه شی دی؟ د 4 رکعاتو نفل نیت به وکړي. عام نفل چې څنګه ته کې 4 رکعاته نفل، او هغه وخت کې به دا مونځ کې چې کوم د وخت کې نفل صحیح کېږي، نفل چې کوم وخت کېږي، چې کوم وخت کې نفل نه کېږي دا مه کوه. لکه د سهار دغه نه پس د نور د سبا د خطو نه پس به نه کې تر نور خطو پورې، بیا چې کله نور روچت شي نو بیا کولی شي تر د ماسپښینه پورې، ماسپښین نه پسې تر مازدیګره پورې کولی شي، او د مازدیګر د مانځه نه پس تر ماښامه پورې بیا نه کې، او د ماښام نه پسې هم کولی شي، د شپې هم کولی شي. نور خطو وخت کې نور چې په دې منځ ودرېږي او نور چې پرېږدي د 3 وختونو کې بیا نه کې. 4 رکعاتو نفل نیت به وکړي. عام 2 طریقې حدیثو کې دي، خو چې کوم اسانه طریقه راغله درته ښیي. نو چې ته سبحانک اللهم وبحمدک وې وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک، نو 15 کرته به وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دقه پورې حدیثو کې دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا بسم الله پکې په سر کې په سورې تسبیح کې نشته، ای تراو کې تاسو وایي سورې تسبیح کې نشته. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا دی یو ځل کو سره ولا حول ولا قوت الا بالله نو خیر دی روایت کې شته، لیکن مشهور روایتو کې دقه 4 کلمې 15 کرته به وې. بیا به اعوذ بالله بسم الله او قرات به وې. نو چې فاتحه او قل هو او اخلاص کې او لا رکوع لنیتلی د رکوع د تلو نه مخکې به 10 کرته وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نو چې بیا قرات اخلاص کا او رکوع تلای نو پر رکوع کې به 10 کرته وې. د رکوع هغه تسبیحات کوي کنه وې، او کاغه نه هغه مخکې وې پرسته وې خیر 10 کرته پر رکوع کې، چې رکوع نه پاسه سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد اوه داغه نه پس به 10 کرته وې. بیا چې سجدې لاله چې په یو سجده کې لزله سجدې نه چې کېنه الله اکبر وې نو 10 کرته به وې. بیا په دویمه سجده کې به 10 کرته وې. نو دا په یو رکعت کې 15 یا کرته جوړېږي. او که یو ځای کې دیر شو لکه په یو سجده کې دیر شو مثلا، نو ورپسې چې بل کوم نږدې دی هغه وخت 60 کرته به وې. او که مونږ کې خطا شو سجده سهو کې نو په سجده سهو کې نشته، او شمیر به څنګه نو چې لاس ته تړلی دی یوې ګوتې له زور ورکوه، لاسونه خو یو بل لپاسه پراته دي دی بلې له زور ورکوه دی شمیر دی، یا لاس ته ویزان دي نو په دې زنګون دی لاس کې دی په دې رون نو یو ګوتې له زور ورکوه، یا په سجده کې وي نو یو ګوتې له زور په ځمکه ورکوه خپله ته شمیر لیکېږي. دا په 4 رکعاتو کې پوره کې. بیا چې دویم رکعت ته پاسه بسم الله نه مخکې به 15 کرته وي، یعنی اول ځل په لومبي ځل کې 15 کرته دي او نور ټول 10 کرته دي. د رکوع د تلو نه مخکې 10 کرته، په رکوع کې 10، قومه کې 10، رکوع نه چې پورته شي دواړو سجدو کې 10 کرته، او دواړو سجدو په منځ کې 10 کرته. دا خامخا کوي. روزه رب العالمین ډېر مهربانه دی، خو کوشش وکړئ چې الله تعالی تاسو هم خوشاله کړي. موږ له خدای څخه نه راکوي او په کومه طریقه موږ الله نه خوشاله، خو موږ الله خوشاله نه کړو. د رمضان د میاشت کې ور یو اخیری ټکی درته وایم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې لومبه په قدم کې خو وی آمین، نو په دویمه چې قدم کې خو نو وی آمین، نو چې په دریمه په وړه کې ناس نبی وی آمین. موږ په دې میاشت په وړه کې نو او نبی رسول الله په دې دریمه په وړه کې ناس دی. نو چې کله هغه تقریر نفارغ شو نو تاسو صحابه ته تاسو کو درې درته امين وي. مونږ خو څه دعا و نه لري. ودا جبريل عليه السلام راغی نو ماته دا وې چې هغه انسان چې دا هغه مور پلار جم دی وي او دې دومره مور پلار خوشاله نکی دا غي دومره خدمت اونکی چې دا مور پلار د خدمت د برکت نه ځان جنت ته ورسي نو الله دې تبا کی. دی به د مور پلار دومره خدمت کوي چې د مور پلار د خدمت د وجه په ځان جنت ته بوزي او چې ځان جنت ته بونه دي نو خدای دې تبا کی. نو مې چې امين. ښه دویم دلی دا
وی چې ستا نوم د چا مخکې واغېستی شي او دې ور باندې درود ونه وایي نار یم خدای تباه کړي. نه مې چې امین. نو د نبي صاحب نوم چې واغېستلی شي نوم یې احمد او محمد دی صلی الله علیه وسلم. نو یو ځل پې درود شریف ویل ګورې واجب دی. او که په یو مجلس کې بار بار ویل کېږي لکه ته یو ځای کې ناست دی او بار بار یو نعتخوان وایي یا یو مقرر وایي نو لومبي ځل باندې درود واجب دی، په دویم ځل بیا مستحب دی. او چې په درېیمه پوړه یې مې خپه کېښودله کېناستم نو وایي چې د رمضان میاشت په چا راشي او دې پکې دومره عبادت اونکي چې په الله ځان وبخي ډېر یم خدای تباه کړي. نه مې چې امین. نو دومره عبادت په پکې کوی چې ځان په خدای وبخي. او که دومره عبادت هم اونکه نو مقدس فرشتې خیرې کړي دي او په ټولو پیغمبرانو کې مقدس پیغمبر پیغمبر امین ویلی نو خامخا عبادت وکړي. مونږ بسی د دنیا چې روزګار کې او کاروبار کې نوم تسبیح لاس کې اړولی شي، په ګاډي کې ځې نوم ته تلاوت کولی شي تسبیح اړولی شي. مونږ په زول بجو په یو دکان کې ناست بل په بل کې ناست، یو په یو لاره بل په بل لاره، یو جومات کې بل جومات کې، یو د پټي په یو پول او بل په بل پټ او یو بل سره غیبت دې نه جوړېږي څه. نو دا مهرباني وکړئ چې تاسو الله پکې یاد کې او عبادت پکې وکړئ. په رمضان کې الله به راضي شي، الله به درله لوی اجر درکړي. رب العالمین دې موږ له مور او پلار د چا مړي نو د هغې قبر لتلی شي او د هغې دپاره دې تلاوت کولی شي ثواب دې ورته بخي، منځ کولی شي ثواب دې بخي، صدقه دې کوي او ثواب دې وله بخي. دا ډېره لویه خبره ده. رب العالمین دې موږ له په رمضان کې او په نورو میاشتو کې د عبادت کولو توفیق راکړي. دا زموږ دلته کې یو ګاونډي دی سبحان الله لور بیمار دی او دعا غواړي. رب العالمین دې وله شفا ورکړي. الله دې جوړ کړي. ډېر خدمتګار سړی دی او ستاسو خصوصا د زمیندارو کې ډېر لوی خدمت کړی دی. رب العالمین دې وله شفا ورکړي. الله دې جوړ کړي.